الرحیم زاویه پرونون ویلو کنا چې دو مشترک الرأس غیر همخط خطوط یا شعاگانی یا قطعات خط دوی په منځ کې چې کوم ګماو کوم ګولایي راشي دغې ته وایي زاویه پوهېږئ او دا به معلومو څومره چې څومره درجې زاویه ده نو معلومیږي په څه سره په ډي سره په دې آلې سره مثلا مسطره ورته وایي پروټیکټر یا ډي ٹھیک ده بیا د دې زاویې اقسام ویلو حاده قائمه او منفرده حاده هغې زاویې ته وایي چې د 90 درجې نه کم او قائمه فکس د 90 درجې بالکل نه اشاریه کته و نه او زاویه منفرجه هغې زاویې ته وایي چې هغه د 90 نه سیوا بیا که دا چې د 90 نه سیوا ټیک یو بلو رأسی زاویه کمی زاویه رأسی زاویه دا رأسی زاویه به ډېرې زیاتې منتقال راسي ټیک ده او خصوصا چې وقت نصف النهار معلومو ٹھیک ده نو په هغې کې به بیا رأسی زاویه هغه چې درته معلوم وي رأسی زاویه دو همرأس غیر متصله ایک دوسرے کے پشت پر بننے والے زاویے رأسی زاویے کہلاتے ہیں دو ہمرأس زاویے متصلی بنی بلکہ سے وہی غیر متصل غیر متصل مانا دا پر زاویے کی جدا کم بازوگان بھی گا نا یودا دے ازلا ورتم وی ذلہ یا بازو ورته نو دا بازوګان به مختلف دي شي په کې نه لکه اوس ګوره دا یو زاویه دا یو دا متصله زاویه ځکه چې د دې یو بازو سره همرا سوم دی او متصله دی او غیر متصله هغه دي چې د یو بل په شا جوړی شي د یو بل په شا باندې ایک دوسرے کے پشت پر بننے والے زاویے رأسی زاویے کہلاتے ہیں دید رأسی زاویے ٹھیک ہے جو بل پشابانی بالکل جوڑی شوی لیکن مثال په طور باندې یو دا شو او یو دا دواړه رأسی زاویے دا دم رأسی زاویے سلیمانی پوښتنه ها بل یو قسم دی د زاویے متصله زاویے کمی زاویے متصل زاویے دو ایسے زاویے جن کے رأس اور ایک بازو مشترک ہو کہ رأس مشترک بھی او یو بازو صحیح مشترک لیکن دا میں تو بھی کہنا دا دوارا دی متصلہ لیکن دلتا تیر تطور کی ایک دی تطور کی دو نوائی بچے ایک او دو دی یو متصلہ زاویے وصولا بل یو قسم دی هغې ته وایي متقابله زاویې کومې زاویې دا متقابله زاویې چې بیا وي دا په مثلث کې دننه وي دا د مثلث نه بار په مثلث کې دننه لکه مثال په طور باندې دا یو مثلث پوه شوې نو متقابله زاویه هر هغه किसी मुसल्लस के जिल्ला के सामने वाले अंदरूनी जाविये को इस जिल्ला का मुतकाबिल जाविया से सिवाय वह मुतकाबिल जाविया हर हगा जाविया दा कि मुसल्लस के दन्ना दायवे जिल्ले त मखामख ऐसे भी जिल्ले त मखामख वह मुसल्लस के दन्ना जिल्ले त मखामख जाविया दे तो भी मुतकाबिल जाविया دقی ذلی لپاره وایي او دا متقابله دا هغه یو امر اضافي دی څه شی دی امر اضافي امر اضافي یا امر نسبتي چې وي په نسبت سره بل شي ته وي کنه لکه اوس دا ذلت واغسته
د دې ضلع متقابله زاویه کومه یو ده دا 1 ده دا 2 ده دا 3 ده نو د دې ضلع متقابله زاویه کومه یو ده 1 د دې ضلع متقابله زاویه کومه ده 2 د دې متقابله زاویه کومه ده دا زاویه 1 دا متقابله زاویه ده د دې مخددي دي د ورکو مثلا الف با جی نو زاویه 1 دا متقابله زاویه ده د ضلع الف ضلع الف زاویه 2 متقابله زاویه ده د ضلع با زاویه 3 متقابله زاویه ده د ضلع دا په مثلث کې دنه دی بس پوهیږئ به په مثلث کې دنه یوې ضلع ته مخامخ زاویه دې ته د دغې ضلع متقابله زاویه وایي په دې باندې پوه شوئ بل یو دوه قسمونه دي یو ته وایي متبادله زاویې یو ته وایي متناظره زاویې پوهیږئ متبادله او متناظرہ متبادلہ اور متناظرہ زاویے اس وقت بنتے ہیں جب دو متوازی خطوط کو ایک تیسرا خط قطع کرے پوچھو پہ جوڑی کی بکم ٹیم کی بدے ٹیم کی گوڑا دو متوازی خطوں ندی یو دا دے یو ادواله تللی که نه ٹھیک شو یو بل خط راغی داسې چې دا دواړه یې قطع کړل دا دواړه یې څه کړل کټ یې کړل بلکل لکه مثال په طور داسې چې دواړو دپاسه راغی که نه اوس ګوره نو متبادله زاویې کومې دي په دې کې ستا سره څو زاویې حاصلې شوې 1 2 3 4 5 6 7 8 زاویے حاصل شوئی نا ٹھیک نا تو بدی کی متبادل علاقے میں دو مختلف الرأس ہر دو زاویے چھ رأس مختلف چھ رأس سوی مختلف لیکن دیل تا نمونہ کتاب کی بے مول اور کلی ہوتے ہیں ولدان نہ ہوتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 وشولا دا 1 او 2 چې دا مختلف الراس دي 1 او 4 مختلف الراس دي نه راس یو دی کنه 1 او 3 مختلف الراس دي 1 او 5 مختلف الراس دي او دا ټول دي مختلف الراس د دې سره دا سړي دا ځان له ټول مشترک الراس دی او دا مشترک الراس دی په خپلو کې خو د هغه دی کې چې یو روانې نو دا بیا مختلف الراس په متبادله کې خو یو دا ده یو شرط پکې دا دی چې څه به وي مختلف الراس پوه شوله نو 1 د 5 سره 1 د 6 سره 1 د 7 سره 1 د 6 سره دا 8 دی که نه 1 د 8 سره چې 2 د دې ټولو سره 3 4 10 دا شرط په دغې کې موجود دی شي که دویم شرط دا دو مختلف الراس ایسے اندرونی زاویے دا دو چې دي دا بیرونی دي ښه دا دو بیرونی دا څلور دا اندرونی بره بره چې کومې دي دا کومې زاویې دي دا بار طرف او اندرونی 3 4 5 دقیق پوهېږئ دویم شرط ورله دا شو چې دواړه زاویې به څه وي اندرونی بس دریم شرط دا جو خط قاطع کے متضاد طرفوں پر واقع ہو دا خط قاطع ہوگا د دې په متضاد طرفونو واقع پوهېږئ اوس د تا ته ګوره
زاویه 1 د زاویه 6 سره خط قاطع کی متضاد طرف پر ہو دریم شرط ہوگا 1 د 5 سره دا متبادل ده کم شرط پکې موجود نه دی دا نه دی دا یو څه شي ده دا بیرونی ده ټیک ده دا خو اندرونی ده خو دا خو بیرونی ده 1 د 4 سره 3 د 4 سره ولي دا مختلف الراس نه دي مشترک الراس خو متبادله کې خو شرط دار چې ضروري مختلف الراس اوس ګوره 3 د 5 سره دا خط قاطع متضاد طرف ته نه دی کنه یو طرف دی 3 د 6 سره دا اول شرط په کې وګوره مختلف الراس دي اندرونی دي دواړه او د خاطب متضاد طرفونه دي نو وسره راشه 3 او 6 زاویه 3 او زاویه 6 یو جوړه پکې راځي بل وګوره 4 او 6 دي 4 او 5 دام دي 4 او 5 یو جوړه پکې راځي 3 او 4 نه دي ولې دا شرط پکې نشته کنه دي 5 او 6 نه دي وایي دی 3 او 6 او 4 او 5 دي دي په دې مثال کې دي ګوره نمونه بل ورکړي وي خو دي نه وګورئ نو دې ته وي متبادله دي ته څه وي متبادله نو وایي با چې 3 زاویه 3 دا متبادله ده د زاویه 6 او زاویه 4 متبادله ده د زاویه 5 وایي اوس ګوره راشه دو مختلف الراس ایسے اندرونی زاویے جو خط قاطع کے متضاد طرفوں پر واقع ہو متبادلہ زاویے کہلاتے ہیں یہ تو سمجھ لگی متبادلہ وہ سیاد ساتا ہر دو متبادلہ زاویے نہ بکل مقدار کی ہو چاہتی بکل مقدار کی صحیح کتا معلوم اکڑا 3 دا 3 مثال بطور دا 40 دا 6 بم دا سوئی 40 کتا معلومه کړه 4 چې دا 4 د 50 زره دا 5 ود صحیح سم د 50 دا مقدار کې دواړه صحیح یو ته معلومه کا او بل سره خود به خود معلومه بل قسم د متناظر زاویه په دې کې د شرطونه دي دو مختلف الراس خط قاطی کی ایک ہی طرف دو مختلف الراس دا خود متبادل ہے اس متناظر راځي دي هغه په دقیق کې پټ یو شرط پکې دا دی چې مختلف الراس پکې وایي به دویم شرط پکې څه دی خط قاطع کی ایک ہی طرف ایک طرف واقع ہو اور دریم شرط پر جیسا ہے ایسے زاویے جن میں سے ایک اندرونی اور دوسرا بیرونی یہ وہ اندرونی بھی اور بلے سے بھی اندرونی دوسرا بیرونی اس گورا پر ایک دو تین چار سر ہونے شکے دے گا نا لیکن مختلف الراس میں ایک د 5 6 7 8 سره کېدلی شي اول شرط پکې موجود دی دویم شرط دا چې د خط قاطع نه یو طرف ته نو ایک د 3 سره د 5 سره د 7 سره کېدلی د دې دوه سره نشي کېدلی چې دو چې دی نو دا د 6 او د 8 سره کېدلی شي دې سره نشي کېدلی وایي 3 چې دا نو دا د دې سره دا مختلف چې د خط قاطع نه سوي یو طرف
دریم شرط پکې دا دی چې یو به اندروني او بله به نو ایک چې دا د 7 او 8 سره کېدلی شي دغه دواړه بیروني دي بلکې د 6 سره کېدلی شي نشي کېدلی ځکه خاطقاتین متضاد طرف ته دي د 5 سره کېدلی شي او 1 او 5 دا متناظره زاویې اول شرط پکې دا چې مختلف الراس هم دي کنه دویم شرط دا چې د خاطقاتی یو طرف ته دي کنه او دریم دا چې یو دا بیرونی دا نه یو جوړه ده پوښونه بل راشه 2 نمبر لراشه 2 د چا سره کېدلی شي صرف د 6 سره 2 دا متناظره زاویه 3 د چا سره راتلی د 7 سره راتلی 3 مختلف الراس هم دي د خاطقاتې یو طرف هم دي او دا اندروني دا سره ها بیا 4 دا دواړه متناظره زاویې 4 مختلف الراس هم دي یو طرف هم دي او 4 پکې اندروني دا او 8 پکې څه ده دا متناظره زاویې دي نو 1 او 5 متناظره زاویې دي د یو بل یو زاویه 1 متناظره ده د چا زاویه 5 2 متناظره ده چا د 3 متناظره ده 4 متناظره ده او متناظره زاویه هم د متبادله او یا د رأسي زاویو په شان په مقدار کې یا برابر کتا معلومه کړه 1 چې مثلا دا 50 ده خود به خود معلومه شو چې 5 هم نه سو ده پرې کې به پاره پوه شئ او په دې ټولو کې یو غټ شرط دا دی چې دا خطوط چې کوم دي کنه دا خطوط په خطوط مستقیمه وي ښه خطوط به څه وي دا اوس ځان له داسې په پټو سترګو دې کرښه راښکلې دا که یو دې کرښې راښکلې دا نه بلکې خط به څه وي مستقیم نیغ به وي پوهېږئ دې ته وایي متناظره او متبادله متبادله دا اول شو بیا به څه شو متناظره په دې قسم پوه شوئ یو بل تقسیم د دې زاویو کوي په اعتبار د مقدار ٹھیک ده دای تقسیموي 2 قسمو ته یو ته وی مکمله او یو ته وی متممه مکمله زاویه او متممه ویږي نو ویږي بیا د مکمله زاویه د سپلیمنټری انګل او د متممه ته کمپلیمنټری ٹھیک شو نا سپلیمنٹری انگل یا مکملہ زاویہ دا اگر 2 زاویوں کا مجموعہ 180 ہو تو انہیں سپلیمنٹری زاویے کہتے ہیں ایسے زاویوں میں سے ہر ایک زاویہ دوسرے کا سپلیمنٹ ہے کہلاتا ہے یا مکمل یو د بلې لپاره سوي مکمل هر هغه 2 زاویې دواړو په شریکه مقدار څوروي بیا کمې به شی دی پکې دي یو دی د مثال یو دی د 100 بل دی د 80 یو دی د 90 بل دی د 90 یو دی د 60 بل دی د 120 کار شروع پوه شئ د یوې د بلې هغه کمې به شی برداشت دی خو چې مجموعي مقدار یې څوری 100 دې قسمه 2 زاویو ته وایي سپلیمنټری زاویه یا مکمله زاویه او متممه زاویه هر هغه 2 زاویې چې د هغې مجموعي مقدار 90 مجموعي مقدار یې څه وي پوه شوئ لکه مثال په طور دا 90 درجې زاویه ده که نه یو دا نو دواړه چې راجمع کړي 90 جوړېږي که نه لکه یو او بل هر څومره د یو بل نه مختلف وي
خو چې مجموعي مقدار یې څومره د دې دواړو زاویو ته متممه زاویې وي یا ورته کمپلیمنټري اینګل په دې قسمدار باندې پوهېږي زاویې ډېرې لازمي دي پکې دا مخامخه زاویې تعریف او دا مختلف قسمونه نور قسمونه هم بیا شته دی خدای سره زموږ څه کار نشته هغه زموږ په اوقات الصلات کې یا په قبلې معلومولو کې په کار چې کومې په دغې کې په کار راځي هغه قسم نه وي صرف راخلو هغه مخکې یو شی تېر شو غمود څه شی غمود هغه ستا سره یو خط دی داسې پوهېږې او زه تا ته وایم چې داسې وکړه چې دې په ده باندې داسې بل یو خط را پرېږده چې هر طرف ته د 90 درجې زاویې جوړه شي هر طرف ته څه شي 90 درجې زاویې پوه شوې نو ما ورته چې داسې وکتل د سترګو په نظر نو مې درته وي چې دا یوه 90 شوه او دا څه شوه ځینې د مثال په طور نوم ورکړو الف با جیم تا نو الف با دا عمود دی په جیم تا پوهېږې خو داسې خو صحیح نه بې نه راځي په صحیح حساب سره چې قرآن پې کولی شي چې دا نه دی پوهېږې وي که نه قسم پې خوړلی شي یقیني حسابونه پې کولی شي چې اشاریه به کې بیا فرق نه راځي ٹھیک شو نا د دې بیا طریقې کار داسې کوي دا څه شی دې ته پرکار وي ښه دې ته څه ویلی کېږي پرکار په دې کې دا مارکر په دې کې داسې ورکلک که هغه وړوکي چا سره په جنریټر کېږي نو کله جنریټر به هر حال هسې هغه جوګاړ غونته کړي که خپل ښه خو پای طریقه یې ځان ګوره بیا داسې د دې لپاره طریقه کار دی چې ته وایي چې صحیح عمود راشي چاړو فرق به کېږي نو د هغې به دا سر چې کوي که نه دا به د دې خط په دې ځای کې کېښود ٹھیک ده او دا به ته کولاو دومره کې چې د نیمې نه دي لږ زیات هر څومره چې د کولاو کړی خو چې د نیمې نه صحیح سیوه چې د نیمې نه صحیح سیوه پوهېږي پې دا اوس د نیمې نه سیوا مونږ کولاو کړی دی که نه که بیا دې شی به راځي خو ګوره هغه ځان دي پوه شوله دقه دا به بیا ډکې نه دغه کېږي نه دې پوه شوله اوس دقه شانتې دې خوا راشه پوهېږي بې اوس شو داسې اوس به پسې پیمانه راوالي پیمانه چې دې پسې راواغسته نو دا کوم کراس ځای چې و دا کراس ځای دا به یو بل سره میلاو اوس شو نه دا به بلکل ټیکس د 90 درجې زاویې منځ به یې بلکل راشي کوږ به یي اوس شو نه بیا که ستا صرف دا په کار دی جو د دې وران دی حق در سره حاصل شو نو ووایه چې الف با دا عمود دی په جیم تا
ٹھیک ده دغې ته عموم ویلی کېږي. چلو دغه دوره ډېر زموږ په کار نه راځي. ٹھیک ده ها دې ټول شي د پرکار اوس دې سر ته مارکر چې پکې کېږي هغه ځای دې طرف ته په ځمکه چې کېږي هغه ځای دې ټولې آلې ته پرکار دی. یاره ما ته خو نه دی معلوم کېږي چېرته خدای به دې خبرو چېرته نه اورېدلی نه دی. دې ټول شي د پرکار وایي که نه دا آله د داسې عمود دپاره د دې دپاره استعمالي. ښه جي په دې باندې پوه شوې. اوس بل یو څیز دی هغې ته وایي مثلث. څه شی؟ مثلث. مثلث ابتداءً دا په دوه قسمه باندې دی. او تعریف د مثلث دا دی وایي هر هغه شکل چې مشتمل وي په دریو زاویو په دریو ضلعو. چې مشتمل وي په دریو زاویو په دریو هر هغه شکل چې په شپږو څیزونو مشتمل وي په دریو زاویو په دریو دې ته وایي مثلث. پوهېږئ لکه مثال په طور باندې دا شی شو. یو ضلع دا شوه یو دا شوه یو دا شوه یو زاویه دا شوه یو دا شوه. هر هغه شکل چې مشتمل وي په دوو زاویو په دریو زاویو او په دریو دې ته وایي مثلث. مربع بیا چې مشتمل وي په څلورو زاویو په څلورو ضلعو هغې ته مربع وایي. پوهېږئ او بیا مستطیل دقې ته وایي چې په څلورو زاویو په څلورو ضلعو مشتمل وي خو د یو بل مقابل ضلعې به پکې صرف یو شان دي. پوهېږئ ٹھیک شو نه چوکور خو دواړه دي که نه که مستطیل دی او که دا مربع دی دواړه دي خو بیا مربع چې کوم وایو نو هغې کې بیا داسې چې څلور ضلعې او څلور زاویې او ټولې ضلعې او زاویې به برابر وي. ټولې ضلعې او زاویې به څه وي او په مستطیل کې دا وي چې مخامخ ضلعې به د یو بل سره څه وي برابر. او مثلث دا دی چې مشتمل وي په دریو زاویو په دریو بیا مخمس دغې ته وایي چې مشتمل وي په پنځو زاویو په پنځو ضلعو. مسدس دې ته وایي چې مشتمل وي په شپږو زاویو په شپږو ضلعو. پوهېږئ مثلث زموږ په دې فن فلکیات کې زده کول انتها اهم دي. دا سترګې دي سترګې چې دا دې زده کړه او نو سترګې یې ګورې شته. ټیک شوه چې دا دې نه و زده کړی نو لکه په ړندو سترګو چېرته پاتې. ټیک شوله نو مثلث هر هغه شی دی هر هغه شکل دی چې مشتمل وي په دریو زاویو په دریو بیا به دې کې ټوټل شپږ څیزونه شو درې ضلعې او درې زاویې. نو په دې کې به بعضې څیزونه تا ته معلوم وي او بعضې به درته معلوم نه وي. نو داسې به کې چې دا مجهول به معلومې معلوم وي. تحصیل د مجهولاتو کېږي د معلوماتو نه که نه. ٹھیک شوله معلومات تصوریه و نه معلومات مجهولات تصوریه را معلومېږي که نه. د معلومات تصدیقیه و نه مجهولات تصدیقیه معلومېږي که نه. ٹھیک شوله نو دلته به هم د معلومو څیزونو نه هغه نامعلومه معلومات د هغې دپاره د هغې معلومولو دپاره مختلف طریقې دي. ٹھیک ده خو دا مثلث چې دی دا ابتداءً په دوه قسمه دی. په څو قسمه دی؟ یو دی کروي مثلث او یو دی غیر کروي مثلث. کروي مثلث هغه دا شی دا یو دایره ده. د دې دایرې نه تا یو قوس کټ کړو دا حصه دې کټ کړه دا دې دلته راغی. پوه شوې
یو دې دې دوره بله کټ کړه هغه دې داسې یو دې دوره بله کټ کړه چېرته لیدلی هم دی نه پوهېږي دې ته کوروي مثلث وي په دې کې د دې عام مثلث په شانتې دا خطوط مستقیمه نه وي بلکې دا قوسونه وي دا پکې څه وي په دې کې یو خط مستقیم دی که نه خو په دې کې داسې نه وي په دې کې دا قوس وي پوهېږي د دې کوروي مثلث د حل کولو ځان له خپل جدا طریقې هغه بیا زمونږ کار نه دی هغه د سیول انجینیرانو کار دی پوهېږي دا قبله چې معلوموي د هغې قواعد خو دلته شته په قیدو باندې معلومو خو دا قیدې چې جوړې کړي دي نو دا په دې کوروي مثلث کې جوړې کړي پوهېږي لکه دا زموږ هم داسې ګول ده که نه نو دې کې هغه خط چې نو هغه هم داسې کري هغه قوس نما غوندې کېږي قوس په شانتې قوس په شانتې نه بلکې عین قوس پوهېږي نو د دې مثلث د حل ځان له طریقې دي هغه زموږ د دې فن سره متعلق دي دویم غیر کوروي مثلث چې دی د عام مثلث دا پوه شوې دا بیا په دوه قسمه دی یو دی قائمة الزاویه مثلث سم یو قائمة الزاویه او یو دی غیر قائمة الزاویه مثلث قائمة الزاویه مثلث او بل دی قائمة الزاویه مثلث دی ته وایي چې په دې کې به یو زاویه د 90 یو زاویه به کې صحیح لکه مثال دا یو به کې د سوی باقي چې د هر سوري د هغې سره څه کار شته دی یو زاویه به کې د صحیح د 90 او غیر قائمة الزاویه مثلث دی چې په هغې کې به یو زاویه هم د 90 وي کمې به شي څوک به ډېرې څوک به کمې پوه شئ خو بیا که دا قائمة الزاویه دی که دا غیر قائمة الزاویه دی د دریو واړو زاویو مجموعه به 180 دریو واړو زاویو مجموعه به صحیح 180 یو نقطه به نه د 180 نه سیوا وي او نه به دې نه کم نه وي فکس 180 وي پوه شوې بیا د دې غیر قائمة الزاویه مثلث د حل د دې ځان له خپلې طریقې او د قائمة الزاویه مثلث د حل خپلې طریقې ټیک ده دلته چې موږ څومره نسبتونه او څومره قواعد دا بیانو نو دا به موږ د قائمة الزاویه مثلث دا به حل کوو زموږ په کار چې راځي نو دی به راځي قائمة الزاویه مثلث پوهېږي او دی به زمونږ داسې په کار راځي مثال په طور باندې ګوره ته دا ځمکه ده دلته تا دا یو لښته دې ښخه کړه پوه شوې نور په دې ځای باندې ولاړ دی پوهېږي پې نو دې نور نه شعاع داسې ځي که نه نو دا لښته چې تا کومه په دې ځمکه باندې ښخه کړې ده د دې به د دې ځمکې سره بلکل دا ځای هم پلې ولي او دا هم بلکل نیغه پلې ولي او د دې ځمکې او د دې په منځ کې به 90 درجې زاویې پوه شوې نو چې نور راوخیږي او نور په دې باندې داسې راکتلی موبایل پوهېږي پې داسې پې هغه سوری دلته راځي که نه پوه شوې داسې هغه شعاع پې لګي که نه نو دا شعاع چې داسې ځي دې ځای له راځي نو ګوره یو قائمة الزاویه مثلث یې جوړ کړو که نه چې یو درجه پکې د یو زاویه پکې د څو درجې ده د 90 درجې پوهېږي پې زموږ
او بیا خصوصا چې نصف النهار معلوم ټول منځونو زمون په کار مو پکې راځي کوم یو مثلث قائمة الزاویه د دې قائمة الزاویه مثلث کې د معلوم نه مجهول معلومول د هغې قواعد وبیان نو په دې طریقه سره ودا حل کوو په دې قسم باندې پوه شو بس اوس راشه یو څیز دی بل یو دی په دې مثلث کې ضلع د بازوګان او یو دی په دې کې هغه زاویې ٹھیک شوله نو فیثاغورس یو مهندس تیر شوی دی یو ریاضیدان هیئتدان تیر شوی دی پوهېږي بعضې خلک وایي معین الفلسفه کې دي چې دیم د تناسخ ارواح د هغې قایل د هندوانو دا عقیده چې ده چې یاره څوک مړ شي نو په بل جنم کې بیا پیدا کېږي او بیا هغه روح یو بل شي ته ننوځي پوهېږي نو چې سم سړي زوی او سم کارونه یې کول اعمال ښه وجو یو ښه څیز سره د روح ننوځي اگه خراب سره وي یو خراب شي دی روح ننوځي وی بیا بل جنم واته جنمونه یادې خپل که نه دې د عقیده د تناسخ الارواح اواګون معین الفلسفه نو دی پای کې شته په شرقایت کې شته نو دا فیثاغورس د دغې نظریې حامل سره پوهېږي یو قول پکې دا دی چې نه بلکل دا مسلمان موحد سړی او دا د حضرت سلیمان علیه السلام په شاګردانو کې د چې څومره علوم حاصل کړي د دغې خزانې د نبوت نه حاصل کړي پوهېږي سلیمان علیه السلام په شاګردانو د هغه په هغه متبعینو کې دی ښه موحد سړی او دی بل مذهب باندې او څه چې حاصل کړي نو پیغمبر د خدای نه حاصل کړي د سلیمان علیه السلام خدای ته پته ده مړ دی اوس پوهېږي پې الله ته یې پته راځي خو ده د ریاضۍ دنیا قواعد د ایجاد کوي چې تر اوسه پورې د ریاضۍ په دې کتابونو په دې کې هغه چلېږي د دې قائمة الزاویه مثلث چې دی په دې کې صرف دا ضلعې چې دي که په دې ضلعو کې تا ته دوه ضلعې معلومي او یوه درته نامعلوم وي نو د هغې لپاره د قاعده یې ښې ده پوه شوې پې او هغې قاعدې ته دی دا نوم وایي دې برې ته دا بره چې په یو انسه دا بل یي یا په یو سي که نه دې ته طاقت وایي ٹھیک شو نه بیا چې دوی نو په دا ریاضۍ په دې کتابونو کې سکویر ورته وایي که 3p کیوب ورته وایي پوه شوې پې سی کی طاقت 2 مساوی ہے اے کی طاقت 2 جمع بی کی طاقت یا وایي سی سکویر برابر دی د اے سکویر پلس بی سکویر پوهېږي اوس په دې مثلث کې د سی نه مراد د دا وتر دی دې ته څه وایي وتر دا سی ټیک شوله او ای چې دی نو هغه دا دې ته قاعده وایي ټیک شوله او دا عمود دی دې ته بي وایي سی سکویر برابر دی د اے سکویر پلس سی چې دی دا پکې وتر دی اے پکې دا قاعده ده او بی پکې عمود پوهېږي که په دې کې تا ته یو شی دوه څیزونه معلوم دی او یو درته نامعلوم دی نو په دې قاعدې سره تا هغه څه کولی شي معلوم کولی شي ټیک شوله لکه مثال په طور باندې اے او بی تا ته معلوم دي چې دا اے برابر دی څومره مثلا دا 2 سینټي میټر دی ٹھیک شوله دا بی چې دی نو دا 3 سینټي میټر دی نو دا سی به څومره ٹھیک ده نو دقه قاعده ولګوه سی سکویر برابر اے نو اے څه شی دی 2 سکویر او بی څه دی 3 سکویر
پوه شوې د دې د حل کولو طریقه بیا دی چې سی سکویر نو په دې دو باندې چې د پاسه دو طاقت دی که نه د دې مطلب دا دی چې دې انسې له هم په دغه انسه کې یو ځل ضرب ورکړه نه پوهېږي نو دو له په څه کې ضرب ورکړه نو دو دونی 4 جمع 3 له په څه کې ضرب ورکړه په 3 په 2 کې نه په 3 کې دو مطلب دا دی چې دغې زه چې د چا په سر ناست یم نو دقې شي له په دقې کې ضرب ورکړه پوهېږي پې نو 3 له په څه کې ضرب ورکړي په 3 نو رابطې شي نه 4 او 9 چې جمع کړي نو څه به راشي 13 سی سکویر اوس مونږ خو سی معلومو سی سکویر خو نه معلومو که نه پوه شوې نو د یو څیز نه چې ته دا طاقت لرې کې دو طاقت پې دی دا ترې لرې کې پوه شوې نو دا یاد ساته د مساوي نه یو خوا چې یو شی سیوا کې یا کم کې نو بل خوا کوم یو شی سیوا کې یا کم کې نو څه فرق پرې باسي بیا فرق پرې باسي بیا پوهېږي پې زه تعالی لکه 100 روپۍ درکړم په دې باندې 15 روټۍ راکړه یو روټۍ په څو راغله په 20 روپۍ راکړه نو که درته وایم چې دا 100 روپۍ والا او 6 روټۍ راکړه نو راکې بې 6 روټۍ زه به د 15 نه 6 ته شم خو تم نو د 100 نه 120 ته شه هلو به برابر نه شي بیا ما ته څه اشکال نشته بیا هغه دوکاندار خفه کېږي یا د څه اشکال نه وي که نه که زه 100 روپۍ ورکړم او هغه 4 ډوډۍ راکوي نو ما ته به اشکال وي نه چې پیسې مې درکړي د 100 روټو 15 او میلاو راته څو شوې 100 دا خو برابري رانله نو خو که 100 ورکړم او 15 روټۍ راکړي بیا به راته څه اشکال وي بیا به نه وي اوس خبره برابر شوه که 80 ورکړم او 4 روټۍ راکړي نو بیا به راته څه اشکال وي بیا به هم نه خبره برابر ده پوهېږي پې نو چې یو طرف ته یو شی کمې هم دقه شی به بیا عیني بل طرف ته هم کمې یا که یو طرف ته یو شی سیوا کړې نو بل طرف ته به هم سیوا کړي پوهېږي نو بیا به په هغې سره څه فرق پرېوځي څه فرق به بیا پرېوځي 5 برابر دے د 2 جمع 3 5 برابر دے د څه شي نو 2 جمع 5 برابر دے د 2 جمع 3 جمع 2 څه فرق شته دی ایس په بلای نه لګي ٹھیک شو نه ښه اوس دې له راشه زمون خو سی پکار دی سی کی طاقت دو خو نه دی پکار دی د دې طاقت د ختمولو لپاره دوی دا طریقه کوي چې یو خوا بل خوا دواړو طرف ته جزر ولګي جزر سیوا ٹھیک شو نه په انګریزي کې ورته روټ ٹھیک شو نه روټ یا د جزر سیوا هغه علامه ده دواړو طرف ته چې سیوا کوي په بد نه لګي اس فرق نه پرېږدي ښه چې دا وس جزر دی خو هم سیوا کو دی خو هم سیوا کو کنه ٹھیک ده که یو چیز باندې دو طاقت دی او دی په جزر کې بدل نه دی ٹھیک ده نو که ته وایې چې زه دله دا جزر ختموم کنه نو ختم یې که خو دا طاقت هم ختم نه پوهېږي پې که نه د دې طاقت معنا ما تاسو ته وویل لکه چې 3 کی طاقت 2 د دې معنا څه و چې 3 نه په 3 کې ضرب ورکړه او دا جزر چې د یو شي نه ختمې نو دا د دې دشي دا ته ختم کا خو دا جزر کې چې دننه دا کوم شی دی نو دا
په دې شي تقسیم کړه چې بالکل د ده سره برابر وي او دې ته حاصلېږي. لکه مثال په طور زه درته وایم 25 دی په جزر کې دننه دی، ته وایي چې دا جزر ته ختم کړي جزا، خو لاندې خو 25 نشي راوستی، په مونږ کې خو نشي ختمولی. دشي انسه وګوره چې هغې انسې له په حق انسې کې ضرب ورکړي او 25 تېر کړي، دا به صحیح 5 ٹھیک شو. نو که 25 انډر روټ که د دې نه دا جزر ختمې دا روټ ته ختمې بس بسم الله ختم، خو دلته به مساوي سره شي 5 به راشي. پوهېږي فکر نو دلته په دې سی سکویر باندې جزر مونږ ته دا جزر ختمو. ٹھیک شو نه؟ جو اسانه طریقه ده جزر هم ختم کو، خو دا دو هم پاتې کې نو دو د جزر سره څه شو لا، نو خالی سی پاتې شو که نه. او بل طرف ته خو مونږ نه دی لرې کړی جو 3 په سکویر روټ کې در نه دی کړی، د سی برابر شو د 13 انډر روټ. اوس داسې انسان چې هغې خپل نفس کې ضرب ورکړي او 13 دې راشي، پوهېږي نو په ظاهره کې خو بغیر د کسر نه هم دننه نشته دی که نه، خامخا اشاري به راځي پکې، ټیک شوله. نو هغې دپاره بیا په کیلکولیټر کې روباسه چې د هغې اشاریو نه خلاص شي، هغه به داسې وکړي. دا به داسې وږي په دې کې دی دا یو بټن الله تعالی پیدا کړی دی، پوهېږي پې چا سره کیلکولیټر شته دا ځان له پیدا کړی ښه، بغیر دې نه مشق نشي کولی. دا بټن چې دی د جزر دا نښې مې ورکړي، ټیک ده، دا به دباو کړي ګوتې به ونه ټیک ده. او بیا به چې کومې انسان ته د روټ نه وباسي هغه انسان به ورکړي. مثال هغه بره ګوره 25 پوه شو، او مساوي بټن ګوتې کېده 5 جواب راغی که نه، ٹھیک شو نه. دې مطلب دا دی چې دا 25 د هغې جزر نه څه شو را بهر شو. دقه شان د اوس مونږ 13 روباسو که نه، نو دې جزر دا بټن پوه شو او بیا 13 ٹھیک شو مساوي دې نه راغی 3.05551275 یعنې ګویا کې 3.6 بس اوس خبره معلومه شوه که په دې په یو مثلث کې A برابر وي د 2 B برابر وي د 3 نو دا وتر چې دی د وتر وي، د C به برابر وي د څه شي بس 3.6 وشوله. دې ته قاعده د فیثاغورس وي، قاعده نه چا ورته وي د فیثاغورس. په دې کې دا خو مونږ ته C معلوم نه و که نه، ٹھیک شوله. اوس بل یو مثلث دی چې په هغې کې تا ته مثلا C خو تا ته معلوم دی چې 5 دی، A درته معلوم دی چې دا څه شی دی مثلا 3 دی، او B درته معلوم نه دی چې دا څه شی دی، پوهېږې پې حقه قاعده راوړه C سکویر مساوي A سکویر جمع B سکویر. C سکویر مونږ ته معلوم دی چې څه شی دی 5 کی طاقت 2، A څه شی دی 3 کی طاقت 2، او B نامعلوم دی که نه، دا نامعلوم دی به یوازې کوو، ٹھیک ده. د یوازې کولو طریقه یې دا ده چې دا 3 کی طاقت 2 دې وګرځوه
ٹھیک شولا د دې خو په حالت د جمع کې رجدل تراشي حالت نه صفات شو وسه حل کراشه 5 کی طاقت 2 سمانا دا 5 ضرب 5 نو سشو 25 منفی 3 کی طاقت 2 9 مساوی بی 25 نے 9 جمع منفی کا 16 اور 20 سکویر وشولا اوس مونږ له بی پکار دی سکویر هم نه پکار کنه نو دواړو طرف ته جذر سیوا کا ٹھیک ده اوس ته جذر ختم کنه سکویر و سره ختم شي نو تشبیه وراشي کنه او دلته 16 انډر روټ 16 اوس د جذر نو وباسه دینه بچار راشي جذر ختم 4 تراوي نو اے برابر وی د 3 سی برابر وی د 5 نو بی برابر وی د 4 دا رنګي کته ته اے نا معلوم دی جو دا بی تی بیا وز غلو کنه اے بځای پر دا بی دی لري په دی ته وی قاعده د فیثاغورس قاعده د فیثاغورس په دې سره د مثلث فقط نامعلومه ذلی معلومیږي د معلوم ذلو او په دې کې شرط دا دی چې په درې ذلی دی په مثلث کې نو چې په دریو کې وتا ته دوه معلوم وي که هرې دوه نو هغه یو نامعلومه او څه کې بیا معلوم نه پوه شو به دې څه ٹھیک ده تا په زمګه باندې د 1 میټر لخته جوړه کلک کړي ٹھیک ده نو په دې ټیم کې نور په دې باندې لګي نو تا ته دا خو ته معلومه ده چې 1 میټر دی کنه دا سورې چې دا ناپ کې چې دا سورې نو چې دا دې ناپ کو او دا معلوم دی نو هغه دې ځای باندې چې کوم خط جوړیږي فرضي هغه شغله چې د نور په دې هغه معلومه شو دا قاعده وایي خو زمونږ په دې فلکیاتو کې به انشاءالله دې د زمونږ احتیاج نور نه راشي ٹھیک شو بل یو طریقه ده هغې ته نسبتونه وایي نو په دې مثلث کې شپږ څیزونه دي که نه 3 ضلع او 3 زاویې نو چې په ټوټل څیزونه شپږ شول چې په دې شپږو کې تا ته 3 معلوم دي هر 3 کوي دا باقی 3 به معلوم دي پوری نو هغه به څه وسکو ښه ٹھیک ده په دې باندې هم پوه شوې کنه دا قاعده د فیثاغور شو په دې پسې بیا اوس نسبتونه تکونیاتی نسبت یې هغه ته وایي ساین تیټا کاز تیټا ټینجن تیټا پوهېږئ په دغې 3 نسبتونو سره به مثلث مکمل حل کوو مثلث کې شپږ څیزونه دي هر 3 چې معلوم نو باقي 3 پسې کېږي معلومېږي پوه شوې پې چې 3 دې معلوم کړو ټوټل مثلث دې حل کو مثلث دې څه کو بیا حل کو ٹھیک ده نو لږ بہت یو 15 منټه وقفه وکړو او د هغې